بعضې علاقو کې د جومات صدر داسې سړی چې هغه چرس خرڅوي. کومه علاقه ده قاري صاحب؟ مظفرآباد کالونه. یو جومات مشر دی هغه څه کوي؟ چرس خرڅوي. نو شرابي سړی، زانی سړی چرس خرڅوي، شراب خرڅوي، هغه مو د جومات خدمت کو. ستا زړه کې چې کوم، ستا سینه کې چې کوم زړه دی، دا د الله کور مخ کې آباد کا، ځان مسلمان کا، نو بیا د جومات خدمت کوا. ما کان للمشرکین، فائدہ نه ورکي مشرکانو ته آبادول د جوماتونو د الله. لکه که شعر کې د الله د رضا د پره، دا د قرآن درس، د قرآن ترجمه په پښتو او په اردو دواړو کې د الله د رضا د پره لایک او شیر کې ویډیو تر اخره پورې ګوره، بیا به سمجھ کې راځي. تر څو پورې تا ویډیو تر اخره پورې نه کتلی اسه به سمجھ کې نه راځي. وګوره ان شاء الله مخه ته به د قرآن الفاظ هم خي و سره اردو او په پښتو کې ترجمه هم وي. صحیح ده. څوک چې د قرآن پاک یو آیات صرف ووري الله پاک وته د 10 رکعات نفل زیات اجر ورکوي. ګوره د الله پاک چې د چا نه راضي د هغه نشاني څه ده؟ قرآن ویل، قرآن اوریدل او قرآن ته کېناستل او د مانځه توفیق، د علماو خدمت، د دیندارو خلکو خدمت، د هغه مال په دیندارو خلکو لګول، په مسجدونو لګول، په مدرسو لګول، دا د الله د رضامندۍ نشانی ده او د الله د ناراضګۍ نشانی څه ده؟ علما نه تپوس وکړئ. زه عالم نه یم خو تپوس وکړئ. د الله پاک د ناراضګۍ نشانی ده چې علما به دې بد شي، دیندار سړی به دې بد شي، تبلیغان به دې بد شي، د قرآن والا به دې بد شي، درود ویونکي به دې بد شي، مسجد به دې بد شي، مسجد ته به دې زړه نه لګي. متیاز علما مسجد ته ځې، تقاضې له به ته مسجد ته ځې، خو مونځ به دې زړه نه زړه به دې نه غواړي، ستا مال ستا پیسه به بد ځای لګي. نو بره وګوره، بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب واتساپ نمبر دی. د مسلو تپوس تم کولی شئ او د خپل حلال مال نه په علماو باندې لګول. ان شاء الله صدقه جاریه ستاسو به د علماو په هر دین، په عبادت، په ذکر اذکار کې پوره حصه وي ان شاء الله. نو د زمونږ اعمال په علماو باندې ولګي. د علماو سره چې محبت وي، بل چې د کم سړي سره کینې پاسې او محبت دی، د قیامت پر ورځ به د هغه سره کینې او پاسې. په دې خبره ځان پوه کړه. اوس ویډیو مخې ته ګوره ان شاء الله، نو بیا به پوه شئ. یو سړی چې کله شرک کوي، مشرک شو، نو د ټول اعمال برباد دي، بیکار دي، هیڅ فائدہ نشته. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، ندی مناسب مشرکانو لرا ان یعمروا مساجد الله، چې آبادی جمعتونو د الله لرا. ما کان للمشرکین، ندی لایق مشرکانو لرا چې آبادی جمعتونو د الله لرا. لام د فائدې دی. ما کان للمشرکین، فائدہ نه ورکوي مشرکانو ته، ان یعمروا مساجد الله، چې دی جوړې جمعتونه د الله. دا بیت الله وړوکی ځکه دی چې دی پکې خپل حلال مال لګولی، نو هغه خو لګو، نو وړوکی جومات یې جوړ کړ. دی دا لوس کړی چې موږ به خپل حلال مال جمع کوو، هغې نه به جومات جوړو، حرام به نه لګو. مساجد الله مراد تینا بیت الله دی. نو بیت الله خو یو دی، دلته جمع راوړو ځکه چې بیت الله د ټول جمعتونو مور ده، مرکز دی، دی. نو مراد تینا ټول جمعتونو شو. فائدہ نه ورکوي مشرکانو لرا تعمیر د جمعتونو د الله. ان یعمروا مساجد الله، آبادی د جمعتونو د الله. شاہدینا، گواہی کون کی دی، اقرار کون کی دی، علی انفسهم، بزان خپل باندې، بالکفر، د انکار د کفر. پخپل ځان گواہی کوي چې من کافر یو، مشرک یو، نو بیا څنګه بیت الله جوړي؟
نو د دې دا بیت الله جوړول د هغې خدمت هیڅ فایده ولا نه ورکړي اول ځان جوړ کا انما یعمر مساجد الله د جمعات خدمت بسوک کوي د جمعات تعمیر بسوک کوي د جمعات د خدمت فائدہ بچاته رسی یقینا جوړول تعمیر کول خدمت کول آبادول د جمعتونو د الله من فائدہ ورګي هغه چاته آمن بالله چې خبره منی د الله جمعات خدمت په هغه سړی کې چې د الله منی او چې یو سړی شرابي زانی او ګیره د ویخ نخري ولم يخشى الا الله او نه یریږي بي د الله نه د هیچانا یو د الله نه چې څوک یریږي دا کار د مسلمان دی مشرک سړی د قبر نه یریږي د کانو نه یریږي د ګټو نه یریږي د هر څه نه یریږي ځکه چې الله نه یریږي انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر یقینا آبادول د جمعتونو د الله کار د هغه چا دی چې ایمان راوړی په الله آخرت پابندی کی د مانزه ورکی زکات نه یریږي بي د الله د بل چا اعظم درجه د دې خیال داو چې کم د بیت الله خدمت منی مامورو چې دا پیغمبر او د ملګری خو د مکې نه لاړل مدینې ته او بیت الله ته نه پاتې شو او دلته خو موږ حاجیانو خدمت کوو د جمعات خدمت کوو حاجیانو منی وبس کوو شربت ولا ورکو خوراک ولا ورکو نو دی خو د لوی ثواب نه اجر نه محروم پاتې شو نو الله دغه جواب کوي چې دی ایماندار دي هجرت کړي دي او د الله دین لپاره کوشش کوي مال لګي جان لګي نو د دې خو ډېر لوی درجه دي اعظم درجه عند الله اوچتی درجو کی پنځ د الله واولئک هم الفائزون او دغه دی پورا کامیاب یو سړی چې کله شرکی مشرک شو نو د ټول اعمال برباد دي بیکار دي هیڅ فائدہ نشته ما کانا للمشرکین ندی لایق مشرکان لرا چې آبادی جمعتونو د الله لرا فائدہ نور کوي مشرکان لرا تعمیر د جمعتونو د الله ان یعمروا مساجد الله آبادی د جمعتونو د الله شاهدینا گواہی کون کی دی اقرار کون کی دی علی انفسهم بزان خپل باندې بالکفر د انکار د کفر پخپل ځان گواہی کوي چې من کافر یو مشرک یو نو بیا څنګه بیت الله جوړي نو د دې دا بیت الله جوړول دغه خدمت هیڅ فائدہ ولا نه ورکړي اولئک حبطت اعمالهم دا غدی چې برباد دي عملونه د دي وفي النار هم خالدون جهنم کی بدی همیشئی انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر یقینا آبادول د جمعتونو د الله کار د هغه چا دی چې ایمان راوړی په الله آخرت پابندی کی د مانزه ورکی زکات نه یریږي بي د الله د بل چا فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین زردا چې دا هغه دي چې شیبا د هدایت مندون کنا اجعلتم سقایت الحاج آیا ګرځوي تاسو خړبول حاجیانو لرا وبوس کونکو حاجیانو لرا اجعلتم سقایت الحاج آیا ګرځوي تاسو وبوس کول حاجیانو باندې صرف
وعمارة المسجد الحرام او جوړول د بیت الله صرف تاسو خیال غنی دا دی چې صرف حجانو خدمت د جمعات خدمت خو صرف خدمت نور سنا کمن آمن بالله والیوم الاخر دغه سړی کې دی شي پشان د هغه چا چې منی د الله او منی قیامت لرا وجاهد فی سبیل الله او کوشش کوي په دین د الله کې لا یستوون عند الله ندی برابر پنځ د الله یو سړی چې صرف حاجانو منی وبس کوي شربت پیس کوي خدمت کوي او د بیت الله او د بل جمعات خدمت کوي خو الله منی ایمان یقین نشتا آخرت نه منی جهاد فی سبیل الله نه کوي نو دا دواړه برابر دي نه لا یستوون عند الله ندی برابر پنځ د الله والله لا يهدي القوم الظالمين الله ثواب نه ورکی قوم ظالم لرا مسلمان خو په هر عمل ثواب دی اجر دی او مشرک بې ایمانه کزان ډیر زیات وکړي نو عمل بیکار دی عبث دی هیڅ ثواب اجر نشتا الذين آمنوا دغه مؤمنان هغه دي چې منی الله لرا وهاجروا هجرت وکړه وجاهدوا فی سبیل الله او کوشش کوي په دین د الله کې باموالهم په لګولو د مالونو خپل وانفسهم په کړولو د ځانونو خپل الله منی هجرت کوي کوشش کوي د الله د دین او مال لګي او ځان هم کړي اعظم درجه عند الله لوی درجی والده پنځ الله اعظم درجه د دې خیال داو چې کم د بیت الله خدمت منی مامورو چې دا پیغمبر او د ملګری خو د مکې نه لاړل مدینې ته او بیت الله ته نه پاتې شو او دلته خو موږ حاجیانو خدمت کوو د جمعات خدمت کوو حاجیانو منی وبس کوو شربت ولا ورکو خوراک ولا ورکو نو دی خو د لوی ثواب نه اجر نه محروم پاتې شو نو الله دغه جواب کوي چې دی ایماندار دي هجرت کړي دي او د الله دین لپاره کوشش کوي مال لګي جان لګي نو د دې خو ډېر لوی درجه دي اعظم درجه عند الله اوچتی درجو کې پنځ د الله واولئک هم الفائزون او دغه دی پورا کامیاب الفائزون مقصد ته رسیدون کی یبشرهم ربهم برحمت منه زیر ورکی دی لرا رب ددی د مهربانتیا د خپل طرفنا ورضوان او د خوشالۍ د رضامندیا چې الله تی ناراضی دی وجنات او د باغونو د جنتونو لهم دی لرا فیها حقیقی نعیم مقیم نعمتون دی د همیشگیری خالدین فیها ابدا ہمیشہ بھئی بدغ جنت کی ہمیشہ جنت لا فنا نشتا او جنتیان لهم فنا نشتا نعیم مقیم د جنت نعمتونه ابدی دی ہمیشہ د پاره دی یعنی جنت معنی فنا ناراضی زوال ناراضی دی به همیشه او خالدین فیها ابدا او کم سړی چې یو ځل جنت تلاړ نو دی به هم جنت کې همیشه مکان د همیشګری دی او پکې مکین اوسیدون کې هم د همیشګری دی نه په جنت زوال راځي او نه په دې سړی ان الله عنده اجر عظیم یقینا الله څخه اجر ډیر زیات لوی دی ډیر اوچت دی ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک